فورم ایجنسۍ کې چې دا کومه شخړه جوړه شوې وه څو ورځې مخکې چې ډېر مړي پکې شوي دي، 200 نه خو زیات پکې شوي دي، خو موږ ته اکچوال فګر لا اوسه معلوم نه دی. موږ د دې مقصد دپاره نن روان وو چې تپوس وکړو، پوښتنه وکړو د خپلې د پښتنو وروڼو نه، د سره خپله غمرازي مو وکړو او د امن د اتحاد او د اتفاق او د ورورولۍ یو پیغام هم دې را ورکړو او دا ډاډګیرنه هم ورته ورکړو چې که په راتلونکي وخت کې بیا داسې قسم کیسه خدای د نه کې چې راپېښه شي، خدای د نه کې چې راپېښه شي، خو که په پښتونخوا وطن کې هر ځای کې داسې پېښه مخې ته راځي نو موږ به ورسره یو، موږ به څنګ په څنګ هغې سره ولاړ یو. خو یو سوال او یو منت په زه خامخا کومه، ټول قوم ته کومه، ټول خاورې ته، ټول وطن ته کومه چې خدای رسول ته وګورئ دا کومه کیسې چې روانې دي، دا کومه تباهي چې روانه ده، دا کومه بربادي چې روانه ده، دا قومونه ځای په ځای تقریبا دا د وزیرستان نه والا تر د باجوړه پورې ځای په ځای دا په وړو وړو خبرو باندې دا قومونه یو بل تنختی دي، یو بل تاړام دي، یو بل وجني چې هسې مو ریاست نه پرېږدي چې ریاست نه مونږ لاندې کلار شو، بیا په خپلو کې مونږ یو بل وژني. نو خدای رسول ته وګورئ په دې کې ډېر غټ سازش دی، ځکه چې د دې خاورې دښمن چې کوم دی هغه هېڅ شرم نه غواړي چې د خاوره د په امن، په اتفاق او په اتحاد پاتې شي او دا د ترقي وکړي. دا به خامخا دغه شانتې شخړې منځته راولي او موږ به په خپلو اتفاق او اتحاد او په ورورولۍ باندې د دې مقابله به هم کوو او دا ناکاموو هم، ځکه چې په دې کې هر ځای کې موږ ته سازش هم ښکاري او هر ځای کې د حکومت ناکامي او بلکې د هغې لاس موږ ته پکې ښکاري. دا چې څونه هم کوتاهي او څونه هم غفلت په هر ځای کې شوی دی، په دې کې د حکومت او د ریاست لاس دی. مونږ نن راغلي کور مې ته د دوو قبیلو په منځ کې چې کومه جګړه وه، په دې کې چې کوم نقصان شوی و، مونږ وویل چې دواړو فریقینو ته ورشو، هغې سره خپله غمرازي وکړو، خپل تعزیت هغې سره وکړو. په بهرحال حکومت بیا نه یم خبر چې ولې سهار راسې دلته ګیټونه هم بند کړي وو او بیا ټوله انتظامیه هم دلته راغله، ټول چیک پوسټونه هم بند کړي دي. نو مونږ مخکې نه پرېږدي، خو بهرحال مونږ بیا دا هم ورته وایو چې په دغه شانتې حرکاتو، په دغه شانتې کیسو باندې مونږ د خپلو پښتنو نه دې لرې نه شي ساتلی. مونږ به بیا هم راځو، بیا هم راځو، تر کومه به ورته منې کوې. نن خو زه خیر ده کېدای شي په دونه لږ تعداد کې راغلی یم چې تا خپله نفري راوسته، لارې دې بندې کړې، ټول د مخکې مونږ ته مرګي راغلي ټول چې پوسټونه بند کړي دي، خو هلته چې کومه مینه، کم انتظار د ملګرو طرف نه و، مونږ دغه ټولو مینې، د هغې ټولو محبت ډېر زیات شکریا ادا کوو. کم چې هغې ملګرو انتظار وکړو د هغې نه مونږ بخښنه غواړو چې هغې ته مونږ ورونه رسېدو، خو دا ډاډګیرنه ورکوو چې بیا به هم د الله ځان رسوو، ریاست ته به هم مونږ دا وایو چې تر کومې به ته زمونږ لارې نیسې. دا زمونږ خپله خاوره ده، دې له به مونږ بیا هم راځو. په راتلونکي وخت کې کېدای شي په دونه غټ تعداد کې راشو چې بیا ستا ټوله مشندې هم د ریاست چې کوم ده هغه مونږ ته مخې ته ونه درېږي. ډېره مهرباني، ډېره شکریا. الله مو خوشحاله آباد ساته.